زه بجلیګر کې او ما د جمعې منځ به مونږ کول. الته یو اس ډی او قادیانی و. هغه وی چې دلی دا د جمعې منځ بند کړي ځکه چې خلک به سړک باندې ولاړو، هغه بچ یو بجه دفتر نه راغی، لار به بند و. منځ بند کړي نه بندو. هغه لاړو چونکه دا بجلیګر چې د ایم ایس سره دی او ایم ایس چې دی هغه فوج لاندې وی. هغه لاړو جی او سی ته وی فوجي جرنیل ته چې دا جمعې منځ دلته کیږي او دا سرکاري ځای دی څه ګډوډ نشي. خلکو ما ته وی چې مولانا صاحب رستو نشي مونږ ټول در سره یو او بالکل ځانونه قربانو. لکه استاد دا جمعات کې ناس خلک یې کنه زه درته هم چل کا څنګه چل کوي ورزو په تاسو وڅوي ها خو چې دی جمعات نم بار کو او پولیس بار ولاړی او د اوس پنې ټوپای په سری او ور سره ډنډي وی او ور سره غټیمان می او پولیس یو افسر आवाज وکړي چې فایر او یو دزو شو. د خپل گریوان کې وګورئ چې منډي بم څوک رئیساری کی ما ته وایي چې ټینګ مونږ در سره او ځان کباب کو مالګوره مکوي ولنجي ایو پکې وایي چې جان نو تیکه تیکه کرسان مالی ٹھیک ہے. فوجی جرنیل راغې سرکه په پسر دی او رول ور سره دی سټیک ورته وایي کڅ بلای اور سره دی دا سه ودرې 3.5 کسان اوس مونږ ولاړیو د بجلیګر سمره عماله چوا 3.5 جرنیل ودرې دو داسه بار غارت ولاړ دی د فوج. ویل اس مسجد में जुम्मा होता है؟ बोला हाँ जी इसमें होता है. अच्छा तुम में जो लोग कहते हैं कि जुम्मा होना चाहिए वो इधर हो जाए और जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए वो इधर हो जाए. अगर फौजी जर्नैल और स्टिक वगैरह और फौजियान چې دې خلکو وکړه هغه سره ټوپای ټول دی خوښ ویل جی نه ہونا چاہیے. په یو आवाज 3.5 کسانو وی چې نه ہونا چاہیے. ا جرنیل ما ته وکړه زه आवाज پرې خو ما ته وکړه ما ته وی چې مولانا صاحب ابھی آپ کیا کہتے ہیں؟ زم لاړم ابوی سره ودرې मातेल क्यों? मावरतेल जी अब मैं भी कहता हूं कि यहां जुम्मा नहीं होना चाहिए. क्यों? कि बेगैरत कौम का इमाम कभी गैरती नहीं हो सकता. तो बेगैरत कौम इमाम गैरती नहीं शिके थे. ठीक शी बस हम वर्ष रहा उतरे और जुम्मा बंद कर. अजीजानो संग ची यही दगसियू نو عزیزانو غاویره کېږي ما مولا په مولاتوب مغاویره کېږي پیر په پیره مغاویره کېږي میا په میاتوب مغاویره کېږي او سید په سیدتوب غاویره کېږي ما هغه د سي مالک حقيقي دی چې موسی عليه السلام تموروي چې ته خو خدای ته ډیر زیر ازلک زمان ته ورته وای چې مونږ نشم کولای کمزورې ما هغه ورته چې یا الله زما مور کمزور ده مونږ نشي کولای ول زما ورته دی وای چې مونږ مکه و معاف بیا چې کوی تور تتلوي بچیا نن ته پښتنه وکړي چې یا الله ستانوم څه دی لکپل نامه راته نو چې موسی علی السلام خدای ته وی چې مور مستاد نامې پښتنه کوي ورته وای چې داغه نوم دی بے پروا سنو می دی الله الصمد سمانا ده بے پروا قل هو الله احد الله الصمد بے پروا یو دی او بے پروا دی
چې موسی علی السلام کور تراغه مور ورته پښتنه دی وکړه ویلو سی وی چې زمانوم دی بے پروا. مور یو هاي ناره کو د کټو پرې وته ویل بچیا خدای پراسته کزه بیا مونږ قضا کوم. ویل ولی موري وی چې دا غنوم بے پروا دی نو که دوزخ ته مې روانه کی زه به څوک نو د خپل فرض خو به ادا کوم کنه. سو پوری چې د هغه بے پروا ذات تابع شوی نه یی الله بچری درته خورز نه خي د سکون ژوند بدرته نه نصیب کیږي د اطمینان ژوند بدرته نه نصیب کیږي. ار ورځ به نوې ذهني عذاب در باندې نازلېږي ار ورځ. نو دی وجنا 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې د خپل جبه په الله الله عادت کې اوس کا زوړ دی او کا ځوان دی او کا لک دی او کا جنې دی او کا خزه دی او کا بوډا دی په دې قهر اخته دی. سو شو سو کو شو څنګه چلو شو ډیر ښه تقریر وکړو قوم ته خطاب دی پلانی ته بیګاله د قوم ته خطاب دی سبا قوم ته خطاب دی او په ګرنیټ لګي په ګرنیټ داسې شی دی چې بم شي کنه سړی تیکه تیکه شي امارغانو تم چرته تیکه نصیب نشي په ګرنیټ لګي. قوم ته خطاب د قران دی کنه دی ها نه دی د الله نه لوی خطیب بل څوک شته ها او بیا دیر سپاره خطاب قوم ته کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی خطیب بل څوک شته خبیا د خدای نه لوی همدرد زمون بل څوک شته لوی همدرد بل څوک کې دی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشفق او لوی همدرد شفیع المذنبین په قیامت کې مونږ خلاصون کی او د جنت ته بوتلون کی بل څوک شته. دیار لسنیم لکه حدیثو کې خطاب پیغمبر کړی دی او پشپک زرا شپک سوا شپک شپیتا آیاتونو کې خطاب خدای کړی دی. او تاسو وایي په ایمان د جمعات کې چې ناس کې زه در سره هم ګوره پس ګناه کې زه در نه بار نه تاسو په ایمان وایي ځوانان خلاصه کې دا بوډاګانم دي دا موجوده چې کومه خزه بار بربندي ګرځي دا در سره یو په بند کوټه کې ګیرو بار نه باور بندي تا بدنن نم کونډه لګوړي بچ په پاتې شي پاتې بشي. اوس ولمن خاف مقام ربي تاسو څوک شوي دي او په خدای قسم مشکات کې یو روایت راځي سړی د غره په سورنګ کې ناستو کانه رور غړې دو سورنګ خلا بند چې بند شو یا الله اوس بس کی आवाज ورته وشو چې یو خاص ګناه په ټیم کې کته بچ پاتې شوی هغه یاد کړه چې دا د سورنګ خوره کولوش وی یا الله په پلاني ټیم کې زو یو خزه دو په دوا ټول شپه یو زیو او استاد یې ما بدفعلی نه دا کړی بس خو چې دا یاد کړه د کانی نه اورغړې دو خلا کولو شو سره تیر ووت بچ په پاتې شي مولا به پاتې شي پیر صاحب به پاتې شي پیر صاحب پیرانو خدای دې امان راکړي ما په دې زمانه ما چې کم پیران لیدلې دي دا غي تصور نشته تصور ما نه زیات پیر پرست مولا بل اډشتنه ما نه زیات قبر پرست مولا بل اډشتنه ما چې کم خلک په ژوند لیدلې زوز دا غوي خاور ته زما ورته ناستم
دا کوساډه بوسرا پاسي د مونیان پیران نه مني او مونیان کابلونه نه مني او زیارتونه نه مني زیارتونه مني مونیان خدا مالګه سکل په نه مني دا په کوم ځای نه رئیستی دي دا سنداګان منجورانم چې پکینولې دي د زیارت یو د کاکا صاحب زیارت 1.5 لک روپے باندې اتو ورځو لټه کیږي او دا ټول میاګان صاحبانو په کیسې دي او چندې دي دا تاسو غوندي کو سړک چي دي دا څوک چيلي بوزي څوک ګډان بوزي څوک سبوزي څوک سبوزي دا قبایلو سم په دې قهر اخته دي چلاره ډټسن نه والی ګډ به موټر کې کینې پلاني زیارت لای بوزي لکه زیارت په ګډانو څه کې خدای دې کور را تاسو خیال راغی د مړو سلويختی وي نو سلويختی خو خیراتی کنه بدبختو نو غریب په سپیړو وای او مالدار چې ده دنه ډونګو ته خونچو ته دغه تکینولي او د مړی سلويختی